په شفاخانه کې د پاکستان پولیس هم وو. هغوی هماغې اولې دقیقې نه خپل تحقیقات شروع کړل، خپل سوالونه هر یو تکرار ډول سره سوال کوو او ما هغوی ته جواب ورکوو. اما ځکه چې زه روحي شکنجه شوې وم، زه فزیکي شکنجه شوې وم، ما هغې وخت کې توقع د ډاکټرانو نه دا وه چې ما ته هغوی ډېره توجه وکړي او د اختطاف په قضایو کې داسې ډېرې مهمه معاینې چې په هماغې اولو ساعتو کې باید وشي. مثلا زه مطمئنه یم چې هغوی ما ته د بېهوشي دوا راکړې وه، ځکه زما سر ډېر ګرځېدو، ما ته 1 نفر 2 3 نفره ښکاره کېدل. او یا باید وکتل چې دا نفر چې اختطاف شوی د هغې کالي څه رقم ښکاري، هماغه اولي حالت یې څه رقم ښکاري، آیا زخمي شوی دی. دا ټولې ډېرې مهمه معاینې چې مستقیما د پولیسو تحقیق ته هم ډېر کومک کوي. اما زه نه پوهېږم چې علت یې څه دا معاینې په مکمل شکل سره ونه شولې او حتی ډاکټرانو په خپله لکه پولیسو غوندې سوال کوو. ما ته ویلې چې لکه د اورتوپیدي ډاکټر چې د هغې اصلي وظیفه دا ده چې د هډوکو معاینه وکړي، ما ته وایي چې ته ما ته ووایه چې څه وشو. یعنې ما فکر کوه هغه به زما د صحت پوښتنه کوي. ما ورته وویل چې یعنې کوم ځایونو کې مې درد دی. هغوی وایي چې نه، ما ته وویل څو بجې راووتې، یعنې د اول نه راته قصه وکړه تر اخره پورې. ډېره جالبه ده چې د اورتوپیدي ډاکټر ولې باید پوه شي چې زه څو بجې د کور نه وتلی یم، آیا ټکسي کې تللی یم، آیا رسمي موټر کې تللی یم. او زما توقع د پاکستاني مقاماتو نه دا ده چې هغوی په صداقت سره په دې کار کې همکاري وکړي او عاملین گرفتاره کړي او مجازات یې کړي او بدون له تاخیره دا کار وکړي، ځکه چې دا حادثه د اسلام آباد ښار کې په رڼا ورځ کې د هغوی په امنترین منطقې کې دا د اختطاف ناوړې پیښه وشوله.